زما محترمو هر سړی خپل ګریوان کې سوچو کې څومره ګناهونه دي کړي، څومره د الله نافرمانی دي کړي، څومره بې حیایي دي کړي، څومره منځونه دي قضا کړي، څومره د مور او پلار نافرمانی دي کړي. ها اوس هم درته یم ته خوش قسمت یې چې ژوندی نو الله پاک فرمایي یو ځل اوسم په اخلاص سره توبه وباسه، په اخلاص سره توبه وباسه. ای بنده زه به تر ټول ګناهونه معاف کوم. په داسې حال کې که راغی چې زه درنه خفوم بیا به ستا دپاره ډېر هلاکت وي. نو وروڼو اوس چې کوم دی موږ سره موقع شته، نه سیلاب وهلي، نه زلزلو متاثره کړي، نه سیلاب وهلي او نه زلزلو متاثره کړي. ژوندي یو الحمدلله ووایي، ژوندي یو الحمدلله، د الله د عذابونو نه محفوظ یو بیا ووایي الحمدلله. موږ ته پته نشته چې د الله کم عذاب موږ او تاسو ته انتظار کولو والا دا اوس پته نشته چې پیلني اسمان کې دی، دویم اسمان کې دی، دریم اسمان، پیلني اسمان ته را رسېدلی دی، وریځو کې انتظار کې دی، بانډه دی. ورونو نو که اوس هم موږ په اخلاص سره توبه وایستا، راښکته شوي عذابونه به الله واپس کړي، واپس به نه کړي. یو جھړک یې ورکو په افغانستان کې تکړه تکړه ځوانان، تکړه تکړه مالدار، تکړه تکړه ښایسته ښایسته خلک داسې ولاړ وتې خوري. څه چلو شو؟ کور وران شو، دوکانونه وران شو، بچی مې چې کم دی ټول ملبکې ګیر دي، ښځه مې ملبکې ګیره ده، مور پلار مې لاړه. موږ به کله به اثر اخلو، کله به زما محترم و صحیح په مسلمانی کې راځو. حدیث کې راځي چې کله انسان په قبر کې ګیری او دی انسان په دنیا کې زندگی الٹ پلٹ زندگی د الله او د الله د رسول د تعلیماتو خلاف تیره کړې وي، وای د الله د رسول چهره تصویر پټو پیژنې دا به ورته وښیي. هلکه کرامت صاحب دا پیژنې، هلکه فلانکیه دا پیژنې، هلکه فلانکیه دا پیژنې، دا به ورته داسې ګوري. دوی پټو کې به څوک وي؟ جناب محمد رسول الله، جناب محمد رسول الله. دې مړي ته وایي دا پیژنې. نو دا مړی چې کله دې تصویر ته وګوري بیا به وایي ځان ته ګوري. چې کله د ده ځان څنګه جوړ وي هغه شان رپورټ به ورکوي، هغه شان خبره د ده په دې خوله باندې الله د طرف نه راوځي. نو چې کله د ده چهره د جناب محمد رسول الله د چهرې موافق وي دا به وایي دا محمد رسول الله، دا زمونږ پیغمبر دی که دا د الله آخري نبی دی که نه، دا محمد رسول الله دی. او چې کله د ده دا چهره دا 15 شپږ فوټه بدن د محمد رسول الله د طریقې نه خلاف وي، د شکل او شباهت نه خلاف وي، دا به چغه وي لا ادري لا ادري لا ادري، نه پوهېږم دا څوک. ما محترمو نو انشاءالله توبه وباسو، انشاءالله پر راس باندې راشو، انشاءالله ننم الله صلح ته تیار دی که نه دی تیار دی که نه دی تیار. کله به موږ چې کوم دی په صحیح معنو کې مسلمانان کیږو. دې وجې نه درخواست کوم اوس هم را سره موقع شته انشاءالله خپل دا ډیکوریشن د جناب محمد رسول الله د ډیکوریشن برابر دا خو زمونږ په وس کې ده که نه په وس کې دا هم نشته. دا ما چې پټکې والے ګیره مې پرېښې د ما محترمو زم ستاسو غونته کې ګنهګار یم، زه څه فرشته نه یم، زه څه اسمان نه یم را کوز شوی چې دلته هم ستاسو بچی یم، هم ستاسو د چا پلار یم، د چا رور یم، د چا خاوند یم، دغه شان تاسو هم د چا پلارانې، د چا خاوندانې، د چا رونې، د چا بچی یې داسې ده که نه ده؟ دغه شان زم د چا بچی یم، زم ستا غونته کې یو عام انسان یم، ستا غونته کې د یو ګنده نطفې نه جوړ یم، خو لیکن ما پټکې والی دی. ما هلته حدیث مطالعه کړي چې الله رسول به پټکې په سره ول، د الله د رسول ښایسته ګیره وه، الله رسول به خپلې پیسې اوچتې ساتلي، الله رسول چې به باتروم ته تلو نو داسې بدلو، الله رسول چې به جومات ته تلو نو داسې بدلو، الله رسول چې به چا سره خبرې کولې نو داسې انداز کې ادب، احترام، اخلاق، انسانیت. الله رسول به همدردي کوله، الله رسول به په ځناورو هم خفه کېدو، الله رسول به یو قرضدارې به راغې پیسې به یې غوښتې په مرۍ کې به یې ولاغه رومال به یې دومره تاو
کو الله رسول سترګې به راووتلې. الله رسول فل اختیار لري چې زما محترم ختم کی نیست او نابود کی. الله رسول اخلاق کوي چې د په ما باندې قرضه ده، د په ما باندې قرضه ده، زه ورته پړم، ما ورته ویلو فلان کې ټیم کې به پیسې درکم خو را سره نشته، خیر دی زما صحابو دې ته سموای. الله رسول دې زنانه کډه اخلي کله وطن پرېږدي، الله رسول هغه ټول پنډ په سر باندې ږدي ورسره وړي. دلته نه ولې ځي ای بیبي ای زنانا ای موري ای اجانۍ ته دا کلی وطن ولې پرېږدي؟ دلته یو کس پیدا شوی خلک د خپل دین نه اړوي، ورته وایي ته چا غلط پې کړی هغه همدا ځای ما هغه زنانه هم کلمه وایي مسلماني. ډلې ډلې خلک او زمونږ او ستاسو مسلماني رشته داري مور او پلار رور او خور دا خلک ګوري زما محترم و دین اسلام نه پسې ړه تورېږي. الله له به څه جواب ورکو؟ محمد رسول الله له به څه جواب ورکو؟ ورمخامخ کیو که نه به ورمخامخ کیو که نه به ورمخامخ د ځان له زور ورکوم دې وجې نه درخواست کوم څوک څوک به توبه وباسي انشاءالله. 15 وخت د مونځ اهتمام به شروع کوو، د والدینو خدمت به شروع کوو انشاءالله. خپل جماعتونه آباد کو او روزانه په بستر باندې محاسبه کوه سار نه ماسوتنه پورې څومره دې الله راضي کو او څومره دې خفه کو، څومره دې نیکۍ کړي او څومره دې بدی کړي، څومره منځونه دې د جمع سره کړي او څومره دې بې جمع کړي، څومره دې قضا کړي دي او څومره دې ادا کړي. کوو انشاءالله دا ټوله محاسبه به کوو انشاءالله. په بستر باندې کینو یا الله ستا د رضا دپاره ما پسې چا غیبت کړي، چا کنزل کړي، چا ما پسې څه خبرې کړي، ما ستا د رضا دپاره ټول معاف کړي، ما معاف کړي. کوو به داسې که نه؟ کوو انشاءالله. الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب